أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل او سوک چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن لرا متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم پس سزا د دې جهنم نے خالدا فیها ہمیشہ وی دی پائے کې وغضب الله علیه او غضبناک بوی اللہ تعالی پد باندې ولعنه او لعنت کړی دی الله تعالی په د باندې واعد له او تیار کړی دی د لپاره عذاب عظیما عذاب ډیر لوی. په دې آیت مبارکه کې د قصدن عمدن د قتل بیان دی او د هغې د سزا بیان دی. مخکې آیت مبارکه کې که خطاً یو مسلمان د چا د لاسه قتل شو د هغې د کفاره او د سزا بیانو او دی آیت مبارکه کې کله یو انسان د لاسه یو مسلمان قصدن عمدن قتل شو او هغه بی ګناه هغه مقتول د قتل مستحق نو بی ګناه بغیر د سوجه نه د مسلمان چا قتل کو د دې سزا به سي د آخرت په اعتبار سره هغه بیانېږي. یو د دنیا سزا ده چې قاتل به قصاصن قتلولی شي. دای بیان په سوره بقره کې دویمه سپاره کې شوی دی چې د قاتل نه به قصاص اغستلی شي او د آخرت سزا د قاتل لپاره صدا نه آیت مبارکه کې ډېر په تاکید سره او ډېر په ناشنا انداز کې بیان شوی ده. قرآن وی چې دا انسان به جهنم ته ځي، جهنم کې به بیا همیشه لپاره وي ډېره زمانه د الله تعالی سخت غضب به په ده باندې وي، د الله تعالی لعنت به د قاتل باندې وي او در لپاره یو خوفناک او خطرناک عذاب تیار کړی دی. دومره سزاګانې قرآن کریم د بل ګناه نه بیان کړي چې کوم سزاګانې قرآن کریم د قاتل لپاره بیان کړي دي. که انسان دروغ وایي، خیانت کی، غلاو کی یا بل داسې او ګناو کې د هغې داسې سزا قرآن نه بیان کړي څنګه چې د دې انسان لپاره بیان کړی ده چې یو بې ګناه یو پاک انسان د چا د لاسه قتل شو او د قصدن قتل کړی دی نو د قاتل لپاره دا خطرناکه سزا ده. آیت مبارکه یو خاص واقع باره کې نازل شوی دی. روح المانی لیکلی دی چې مقیس بن سبابه دا د کنانه قبیله یو سړی و. مقیس او ردرور هشام دی دواړه اسلام وروړو او هجرت وکړه مدینه منوره ته. د مقیس دارور چې هشام نو دی یو ځای کې مړ وموندل شو. نو دا مقیس راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل ورور د قتل شکایت وکړو چې زما ورور چا وجلی دی او دا مدینه منوره کې د کوبا سره خوا کې بنو النجار پاتې کېدلو او دا مړی ملته بنو النجار کې شوی وو، هلته کې انصار اوسېدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې مقیاس ته وویل چې ته لاړ شه بنو النجار ته او سره د فهر د بنو فهر قبیلې یو سړی ورسره کو چې دواړه لاړ شي او بنو النجار ته ووایي چې که تاسو ته د درو قاتل معلومي نو قاتل د تاواله کې چې دې ته نه قصاص والی او که تاسو ته قاتل نی معلومه نو بیا دل دیت ورکې. دې دواړه چې رالو بنو النجار ته ووایي چې بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام دی. دی وی علی السمع والطاعت د نبی علیہ السلام خبره په سر سترګو باندې مونږ ته قبول ده خو مونږ ته قاتل نه معلوم چې قاتل څوک دی. البته دیت به ورکو سلوخانو هغې دله سلوخان دیت کې ورکړو
اصل کې ردر اروړ چې او دی په غلطه سر قتل شوی وو چې قاتل دا ګمان کړو چې دا غني مشرک دی نو دی قتل کړو نو قاتل معلوم وو او د سړی ته دی مکیاست معلوم وو خو چون کې ګناه مطلب دا قتل کې ساز دا بی ګناه شوی مطلب خطان شو سکسدن نو شوی د دې وجنا د ته سلوخان ورکړو دی چکل سلوخان را روان کړو په لار باندې دا مکیاس رو لګیدو په یوخ باندې سور شو او د سر چکم ملګری تلو د بنو فهر هغه سړی چې نبی اسلام قاصد لګلو نو دی رو لګید هغه قتل کو او روح المانی دویم کول دا لیکلی چې هغه دا سر د دوه غټو په میانس کې کو او سر ولا چکنی کو او په اوخ باندې سور شو روان شو مکی مکرمه ته او هغه سلو خان دا سر روان کو او شعر وی او ډیر په فخر کې لګیاو چې خان می تمرا واستلو او سړی می ولم قتل کو او زه هغه د لاتو د مناتو د بوتانو بت پرستی کو ما راغ مکی مکرمه ته امام بیهقی رحمت الله علیه دا روایت دا سره نقل کړی دی چې کله بنو المستلق غزوه وشوه نو د بنو المستلق د غزوې په موقع باندې ردر اروړ چې دا قتل شوی وو او د مسلمان د لاسه قتل شوی وو لیکن هغه په ګمان د مشرک کړو چې دا مشرک دی نو ځکه قتل کو او په داسې موقع باندې بیا د قاتل د قصاص نالو لکه دا قتل خطا دی چې تا اراده کافر کړي لیکن مسلمانی نه دې ته قتل خطا وایي قتل عامد خدا ری چې تا دی مسلمان د قتل اراده کړي او ته عالم د قتل استعمال کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله سلوخان په دیت کې ورکړو او بیا دې مرتد شو وخان روان کړو مکی مکرمه ته لاړو دا اشعار فخریه انداز کې وي دې مکه مکرمه کې اوسېدو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه فتح کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 1200 کسانو باقاعده نمونه واغستو دی باینیم چې دینو دی مباح الدم کړو چې ردی 1200 کسان نه سرونه لري کې کدی په حرم شریف کې دی او کدی په خانقاه په خوا کې دی کنه پریزه ما معاف کوي ما ځکه الله تعالی په دغه ورځ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د سار نه تر مازیګر ماهامه پورې ار سره واکړو چې ته په حدود د حرم کې دنه خانقاه سره خوا کې کوي سړی قتل نو قتلول شي اسی عام حالاتو کې مسله دار چې په حدود د حرم کې دنه به قاتل نه قصاص نه لې یو سړی به نه وجني اگر چې هغه قتل کړی وي دی برابر کې د حدود د حرم نه نو بار بیا قصاص ته نه لا په حدود د حرم کې دنه بدانه قصاص نه لې دا هغه د شورو زمانی نه دار روانه ده او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لپاره خصوصیت او دا ورځ باندې نو په دغه 1200 کسانو کې یو دا سړی مو مکیاس بن صبابه الکنانی دی او ابن خطل دواړه مرتد شوي وو دی د خانقاه غلافونه نستلیو چې مونږه معاف کړي او مونږه معاف کړي او مونږه معاف کړي او نبی علیہ السلام ویلو چې نه سر ته نه لړکوي اصل کې دی کوم کلتوب داو چې دی لاړو د خانقاه غلافونه ونیسلو کمکلو راشه نبی علیہ السلام ته مخامخ باندې معافي وړي معاف بم کی نو دی الته تلیو نو بس هغه نبی علیہ السلام صحابو ته ویلو چې پریزه ما چار ځای کی نو ابن خطل هم قتل شو د خانقاه غلاف نیسلو او دی چې دیم التکی قصاصن قتل شو او په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې د مسلمان د پاره دا خبره بالکل جایز نه چې دی بل مسلمان قصدن عمدن قتل کی لکه دا مکیس چې دیو بی ګناه مسلمان قتل کو تا ته دیت ملو شو د خپل رورو سوجم نشته او بیا لګی ته مسلمان قتل نو قران کریم ډیر په زور او شور سره او تاکید سره د قاتل سزا بیان کړی ده د آیت د ظاهر نه هدا معلومیږي چې د قاتل د پاره په آخرت کې معافي بالکل نشته دی به جهنم کې وي همیشه لپاره به وي د الله غضب به په د باندې وي د الله د غضب نه مراد انتقام دی
الله به ډېره سخته بدله به ترې نالي او د الله تعالی لعنت به په ده باندې وي او دی په جهنم کې د یو خطرناک عذاب کې مبتلا وي. دا آیت د ظاهر نه خو دا معلومیږي. احادیثو کې د قاتل دپاره ډېره سخته سزا بیان شوې ده چې کم انسان قصدن عمدن یو مسلمان قتل کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي معاویه رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدل وی کل ذنب هر یو ګناه چې دی عسى الله ان يغفره دا الله د ذات نه امید دی چې دا ګناه به الله تعالی معاف کړي هر یو ګناه چې دی کړی دی. لیکن نبی علیہ السلام مخکې وی الا الرجل يموت کافرا لیکن کم سړی چې د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړو دا کفر داسې یو ګناه دی چې دا به الله تعالی چرې معاف نه کړي. او دویم نبی علیہ السلام وی او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا کم سړی چې یو مسلمان بی ګناه قصدن قتل کو د دې قاتل معافي چې دا ودا به الله تعالی چرې مونه کړي. یعنی د کفر او د قتل دا جرم داسې جرم دی چې الله به هر یو ګناه معاف کړي لیکن دا دو ګناهونه به الله تعالی معاف نه کړي. بل حدیث کې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې فرمایل چې من اعانا علی دم امرئ مسلم بشطر کلمتنا چې چا د یو بی ګناه مسلمان انسان په قتل کې د یوې خبرې برابر مدد وکړو. قتل د نه کړي د پکې صرف یو خبره وکړه چې آو وجلې پکار دي او ځمکه ته صفا کول پکار دي او خو شو چې قتل دی کو سم کار دی وسره کو یو خبره دې صرف وکړه لیکن هغه انسان بی ګناه. دا حدیث زمونږ د پاره ډیر زیات او اهم دی. مونږه تاسو بعد وخت کمنټس ورکو او اسی بی الانکه انسان بی ګناه وي موږ یو خپ کار دی خي وسره وکړو پته ولګي دا خبره چې چاو کړه صرف من اعانا نبی رسول چا مدد وکړو علی دم امرئ مسلمین دی مسلمان د ویني پتو یولو کې بشطر کلماتینو یو کلمه یو خبر دی صرف وکړه نه کې والټه کول دی نه کړي او نه قتل کړي دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کتب بین عینیه یوم القیامت الله بردی سړی د قیامت پر ورځ د دوالو سترګو په منځ کې به ول لیکلي آیس من رحمت الله تعالی دې د الله د رحمت نه مایوس دی. د دې خبره کون کې په تندی باندې بدا کلمه لیکلی شوی آیس من رحمت الله تعالی دا سړی د الله د رحمت نه مایوس سره په د الله تعالی رحمت نشته. حالانکه د قتل نه کړي او په قتل کې صرف خبره کړي ده. بلکې یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې فرمایي برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وی لزوال الدنيا وما فيها اهون عند الله من قتل مؤمنین. وی د یو مسلمان د وجلو په مقابله کې الله ته دا دنیا ختمول آسان دي چې یو مسلمان چې نه قتل نشي. دنیا روانه کا د ارس روان کا چې مسلمان د نبی ګناه قتل نشي. یا الله تعالی دنیا روانول خدي آسان دي په مقابله دی مسلمان نبی ګناه په قتل کې. او بل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لو ان اهل سماواته واهل ارضه وک اسمانونو والا او زمکو والا دا ټول را جمع شي اشترکو دی په شریک باندې فی دم مؤمنینو دی مؤمن مسلمان د ویني په تویول کې را جمع شو. حالانکه دا ممکن هم نه ده. د یو انسان په قتل کې تمام انسانان چې را جمع شي څنګه به قتلی لیکن د ټولو انسانانو ذهن دار چې دی وجل پکار دی د ټولو رائے مشوره او ذهن دار چې دا انسان وجل پکار دی. نبی علیہ السلامی کا اسمانون والا عظمک والا راجم شد یو مسلمان په قتل کې او د دې دا انسان بی گناو. نو نبی علیہ السلام فرمائی لادخلهم الله النار الله به دا ټول خلق اورته داخل کی. دا اسمانون والا عظمک والا چې یو بی گناه انسان په قتل کې دي څنګه شریک شو او څنګه دی رائے او مشوره ورکړه. بل روایت کې داسې دي لأکبهم الله الله بدی پر مخ دا ټول خلقو غرزی
چې دې بې ګناه انسان په قتل کې جمع شوي دي. یو روایت کې داسې دي چې مقتول به د قیامت پر ورځ باندې راشي او دا سر به په یو لاس کې وي، دا خپل سر به په ګس لاس کې نیسلی او دا تنه به را روانه وي، د دې سر نه به وینې بهیږي او دا ښی لاس به د قاتل په ګریوان کې اچولی وي او دا قاتل به راکاږي د الله تعالی دربار کې مخامخ به ودري او الله تعالی ته به عرض وکړي دا مقتولو چې یا رب اے زما ربه اسئله د ده نه تپوس وکړه او یا اسأله د نه تپوس وکړه بما قتلني ما څه ګناه کړو چې د ده وجلی ما، زما د ګناه او د ما جرم د ده نه ته په خپله تپوس وکړه. یعنې داسې خطرناکو وعیداتو داسې خطرناکو یرې والا سزاګانې نبی علیہ السلام او قرآن بیان کړي دي چې یو بې ګناه انسان چې نه وجل او قتلول لري پکارو. او دا مسله هغه وخت کې چې د انسان لا قتل نی کړي نو یریدل پکار دي. او کله یو انسان نه فرق دا کار شوی دی، دا قتل د انسان نه شوی قصدن عمدنو، نو هغه به څه کوي؟ نو هغه به توبه وباسي، هغه به د صدق دل نه به د الله نه معافي غواړي، ځان به هم قصاص ته واله کي به، خو په دې قتل باندې به فخر نه کي چې ښه کار مې کړی، داسې به نه کي، دی به نادم وي، پښیمان به وي، الله نه معافي غواړي او د صدق دل نه معافي غواړي، نو د الله د ذات نه امید دی چې معافي به ورته وکړي. دا دومره وعیدات هغه وخت کې چې انسان دا ګناه لا نه کړي، انسان له یریدل پکار دي. او که یو انسان نه دا ګناه وشو نو دله د الله د رحمت نه مایوسه کېدل هم نري پکارو، معافي به غواړي، ځکه الله تعالی به دا ګناه یو ورځ معاف کړي. شرک الله تعالی نه معاف کړي، قتل چېرې د شرک نه لوکي ګناه دی، یو ورځ به الله تعالی چې غواړي دا قتل به الله تعالی معاف کړي. روح المانی لیکلی دی ابن عباس رضی الله عنه ناستو نو خلکو ته مسله بیانوله چې قاتل ته به الله تعالی معافي وکړي. نو دې کې یو سړی راغی، نه چې په دغه وخت کې د مسلې تپوس کوي جی که یو سړی بې ګناه مؤمن مسلمان قتل کې نو معافي شته او ته چرې معافي نشته، نه لړو. نو دې ناستو خلکو ته چې استاد جی لږ ساعت مخکې دا مسله بیانوله چې قاتل ته به الله تعالی معافي وکړي، او اوس چې ستا نه دې مسلې باره کې تپوس وشو ته نه معافي نشته. نو ابن عباس رضی الله عنه ورته وی ما ته د دې سړي د حالت نه دا معلومه شو چې دا ګناه لا ده کړې نه خو اراده ده، غوسه شوی دی او یو سړي ته سترګې خړې دي، خو زمانه صرف او اخلي چاو معافي شته بیا پې ورځي. نیما ورته ځکه چې ګورې معافي بالکل نشته. یو ملګری پاسېدو، هغه سړي پسې لاړو چې معلومات وکړو، واقعي دقه شانتي وه، دا قتل لا کړی نه خو د قتل په اراده باندې راغلی و. او مخکې د ابن عباس رضی الله عنه فتوا غستا، نو دا د علماء الله تعالی بصیرت ورکړي، دې د سائل د سوال نه معلوم کی چې دا کار شوی دی او که نه دی شوی، چاته یو شان جواب ورکړي چاته بل شان جواب ورکړي. د دې وجې نه سفیان ثوری رحمت الله علیه وی زمونږ د اهل علم هم دقه شان دی، روح المانی لیکلي دي چې قاتل لا قتل نی کړي نو ته به ته چې ګورې معافي بالکل نشته، او چې کله قاتل قتل کړی دی او بیا د توبې دپاره راشي نو ته ورته ووایې چې ګورې او معافي شته، ته الله پاک نه معافي وغواړه. داسې وشي ما ته خپله یو نوجوان ټلیفون وکړو، کتاب مې کتو، تیاری مې کو، تفسیر مې کتو، او هغه دغه سوال کو چې جی که یو سړی خپل پلار قتل کړي نو معافي شته او که نشته دی. نو مطلب جواب خدا لري که انسان نه دا غلطي شوي نو معافي خو شته، معافي به وغواړي. خو هسې هغه ټایم کې الله پاک زما په ذهن کې واچولو، ما ورته دا کار شوی دی او که نه دی شوی، نه لا شوی نه دی، مې ګورې بالکل معافي نشته. بیا پته ولګېده چې هغه غریب ډېر غوسه او جذباتو کې راغلو. اوس که موږ ته چا معافي شته خو بس غرب بیا ورکړو بیا، نو دا ګناه چې لا شوی نه دی نو بیا ګورې معافي بالکل نشته. ځکه د الله غضب خو سره سم نه دی که نه چې معافي به راته وکړي او که به ونه کړي.
او باقی دا ګناه چې رچانه شوی دی نو معافي ممکن ده، معافي بغواړي. بخاری کې روایت ده مخکنو امتونو کې یو سړی هغه یو کم سل قتلونه کړي وو او یو کم سل قتلونو نه بعد چیرې نو ړکې راله چیرې ماله معافي غوښتل پکار دي. نو دی یو عالم له لاړو، یو بزرګ له، هغه ته ما یو کم سل قتلونه کړي نو ما معافي شته او که نشته؟ او دې ستا معافي به څنګه وشي؟ پسه د یو مرګ معافي نه تا پکې لا که یو کم سل وجلی دي، د وی راشه سل به کم ناغه هم قتل کو نو سل برابر شو. بیا ورته چاوي د رزبرګانو بزرګانو کار نه دی، مسله د عالم کار دی، عالم له لړ شه. نو پلانکې علاقه کې یو عالم دی، هغه ته لړ شه به تا ته مسله مو وي، هغه به تا ته توبه تعالی الکلمات برته مو وي. دی روان شو، په لاره کې دله مرګ راغی. د مرګ په ټیم کې د رحمت فرشتې مرالې او د عذاب فرشتې مرالې. د عذاب فرشتو وی چې سل مرګونه کړي دي، دی مونږ بوزو عذاب د پاره. د رحمت فرشتو وی چې ټیک ته ګناونه کړي کې د توبې په اراده باندې روان دي، قدمونه توبې د پاره اغستی دي. دا غي خپلو کې پدې باندې اختلاف راي جګړه رااله. الله تعالی یو فرشته د انسان په شکل کې راولېږله او هغه وته وی چې را چې فیصله وکړو وی دا دواړه طرفونه وناب کو چې کم طرف سیوا دی. نو چې وکتې شو نه چې کم قدمونه د توبې د اراده باندې اغستو هغه سیوا وو دغه بل نه. الله تعالی په دې خبره دغه معافي وکړه. انسان نه کدا ګناه شوي وي نو توبه ممکن ده، الله د رحمت نه مایوس کیږي نه، په صدق کې دل سره توبه وباسي. او توبه هم دې ته وایي چې دا کم کار شوی په دې وخت پیمانه وي، معافي به غواړي د مقتول د وارثانو نه مو او د الله نه به معافي غواړي او په دې خپل کار باندې به فخر نه کی، تاویلات به نه کی چې ما خدا او ما دا، او د مقتول وارثانو ته د خپل ځان حوالم کی چې تاسو ما سر څه کوئ نو کولی شئ، یا ما معاف کې یا زمانه بدله والی. ومن یقتل مؤمنا او څوک چې قتل کی یو مؤمن لره، څوک چې یو مؤمن مسلمان قتل کی متعمدن قصدن قتل دیتے چې تا اراده را قتل کړی دا او آله د قتل دې استعمال کړه، توره ټوپک او تماچا په دې سرتا قتل کو. فجزاؤه جهنم، پس بدل ردی جهنم دی، د دې قتل سزا چې را جهنم دی. آیت د ظاهر نه خدا معلومی چې جهنم کې به همیشه را پاره پروتي. علما پکې بلا تعویلات کړي دي. یو تعویل دار چې کله دی دا مسلمان دا قتل حلال غني چې مړه مسلمان وجلم حلال دي، دا پکې لا چا کړی دی. د یو مسلمان قتل چا بی ګناه دی او دی حلال غني دی، انسان کافر کیږي بیا او د کافر سزا بیا جهنم دی همیشه را پاره نو. فجزاؤه، پس سزا د دو جهنم و جهنم دی، خالدن فیها، همیشه به دی پای کې. د خلود معنا ډیره زمانه ده، اسی خلود کې د همیشوالی معنا نشته، د ډیره زمانه پاتې کېدو معنا ده. د دې وجه قرآن کریم کې اکثر خالدن سره ابدن نازي. نو خالدن فیها ډیره زمانه به دی په دغه جهنم کې چې څومره الله ته منظور وي. وغضب الله علیه، او غضبناک به وي الله تعالی په د باندې، د الله ډیر سخت غضب به په د باندې وي. او غضب نه مراد انتقام دی، الله په د باندې رحمت نکی، نرمی به سر نکی، سخت غصه به په د باندې. وغضب الله علیه، او غضبناک به وي الله تعالی په د باندې. ولعنه، او لعنت کړي دی په د باندې. د الله د لعنت نه مراد د الله د رحمت نه لرې کېدل دي. واعد له عذابا عظیما، او تیار کړی در پر عذاب ډیر لوی عذاب. او بیا د الله په علم کې را چې کوم عذاب وي. د آیت د ظاهر نه خدا معلومیږي چې دی به همیشه را پاره په جهنم کې وي. حالانکه د همیشه سزا د کافر او د مشرک او د منافق لپاره ده. زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې یو مؤمن مسلمان کا هر څومره ګناهګار دی،
خو چې ایمان سره د آخرت ته تللی دی نو یو نه یو ورځ د معافي به کېږي به هغه چې بیا هر کله چې الله وغواړي خو معافي به ورته کېږي او کافر او مشرک او منافق چې دی د ده معافي بالکل نشته نو دا قتل چې دی دا خو کفر او شرک او نفاق خو نه دی که نه نو معافي به رده کېږي او دلته آیت کې راغله چې دی به همیشه لپاره وي نو یو تعویل علماو دا کړی دی چې ډېره زمانه به وي خو ډېره ښکلې توجیه مولانا شبیر احمد عثماني صاحب رحمه الله په فتح الملهم کې کړې ده او هغه دا چې قرآن دا وی چې څومره زمانه به دی جهنم کې وي لکه مثال دته 10 کاله سزا ورکړل شوه یا 20 کاله یا 30 کاله یا 40 کاله یا د الله په علم کې چې څونه زمانه در لپاره مقرر ده نو دغه زمانه کې به مسلسل عذاب وي دا که 20 کاله او که 30 کاله کم سزا ده نو دا به مسلسلي دی کې به همیشوالی په دې سزا کې به همیشوالی وي او دا نه چې ګنې دا قاتل به ټول عمر او همیشه پر جهنم کې وي دا د کافر دپاره ده دا قاتل چې دی څومره زمانه چې الله ته منظور وي یا به د جهنم کې وي خو دغه زمانه کې به څه چوټي بني په عذاب کې او نرمي بني او کمی بني سریلیف منه وي همدغه زمانه به دی مسلسل په دغه عذاب کې مبتلا وي توجیه ډېره ښکلې ده او مناسب هم ده او ټول توجیحاتو سره لګي او څوک چې قتل کې یو مؤمن لره قصدن پس سزا د جهنم دی همیشه به دی پای کې او غضبناک وي الله تعالی په ده باندې او لعنت یې کړی دی په ده باندې او تیار کړی دی لپاره عذاب ډېر لوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا ها کسانو چې ایمان وروړی دی اذا ضربتم چې کله تاسو سفر کوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې فتبینوا پس تاسو ښه تحقیق کوئ ولا تقولوا او مه وایئ تاسو لمن اچاتا القا الیکم چې پیش کی پتا سو باندې السلام اسلام لرا لست مؤمنا چې نه ته مؤمن تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي سامان د ژوند د دنیا فعند الله پس الله تعالی سره دی مغانم کثیره غنیمتونه ډیر كذلك امدارنگی کنتم ویتاسو من قبل مخکر دینا فمن الله علیکم پس اللہ تعالی احسانو کو پتاسو باندی فتبینو پس تاسو تحقیق کوئے ان اللہ بیشک اللہ تعالی چدے کان بما تعملون خبیرا دے پہا سوچ تاسو کوئے خبردار په مخکې آیت مبارکه کې د قصدن قتل سخت وعید بیان شو دمکی بیان شو او په ډېر سخت لب و لهجه کې د هغې سزا بیان شوه په دې آیت مبارکه کې بیان دی چې په چا کې د ایمان او د اسلام احتمال وي نو هغه مه وژنئ او مه قتل کوئ یو انسان قتل دونه آسان نه دی په میدان جنگ کې په جهاد کې مو یو انسان چې صریح کافر نی او ستاسو مقابله ته نی راغلی او هغه د اسلام او د ایمان علامات موجودي یا هغه په خپل خوله باندې گواهی وکړه چې زه مسلمان یم بس هغه د ایمان او د اسلام د پردا کافی ده هغه مه وژنئ او مه قتل کوئ ښه تحقیق کوئ ښه چې خبره واضحه شي هغې نه پس په یو تن باندې توره اوچتوئ آیت مبارکه
خاص واقع بارک نازل شوه دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه یو جماعت لګلو د جهاد د پاره، نه التکی د بنو سلیم یو سړیو دا د صحابه د جماعت د په خوا کې تیرېدو، هغه سره بیزی وی، هغه په صحابه باندې سلام وکړو، دی دا خیالو کو چې دا مسلمان نه دی، دا د چنګ باندې سلام وکړو نه دا ردی لپاره چې د موږ نه ځان بچ کی او دا خپل مال زموږ نه بچ کول واړي. دیرو لګي دغه قتل کو او دا مال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چرالو. نبی علیہ السلام سخت د ناګواري او د خفګان اظهار وکړو او وی فرمایل چې کلاغه تاسو سلام وکړو دا السلام علیکم ورحمت الله دا خو د اسلام نشانی د علامت دی. السلام علیکم هو مسلمان کی کافر او غیر مسلم هونه کی یہ چکلا په خپل باندې السلام علیکم نو بدا کافر چې دی مسلمان دی، نو تاسو هغه ولې قتل کو ولې او جلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې خفګان اظهار وکړو. یو تنوي چې جی هغه د موږ نه ځان بچ کو پړه کې ایمان نو دا صرف په خپل باندې ایمان ظاهر کو اسلام ظاهر کو. نبی علیہ السلام داسې ناشنا جواب ورکو فهلا شققت قلبه وتا ولدا سینولی نسیر لا اړه ول روبا سره قتل بده وکنا چې په دې کې ایمان شته وکنا صرف خپل باندې اسلام دی. مطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داو چې دا ایمان به څنګه معلومه اخرو آیت بوله کولا وخیبا او زړه کې بوله ګوري چې ایمان شته او کنيشته کته چاله له کولو کې نه ته ایمان لیدې شي په خپل سترګو باندې. ایمان هو د زړه د تصدیق نوم نه او دا خو یا دې سړی ته په خپل پته را چې سو گواہی ورکي او یا ر دې علم صرف او صرف الله تعالی ته دی. نو موږ خو دې خبرې مکلف نه یو چې دا ایمان پړه کې شته او کنيشته دی. موږ هو د ظاهر مکلف یو چې په ظاهر کې یو سړی په خپل باندې کلمه د اسلام وي نو باندې مسلمان دی او دی مؤمن دی. باقی اړکی سدي دا حساب کتاب الله تعالی سره دی، الله تعالی بر دې خبري حساب کتاب کې چې رچا په اړه کې ایمان وکنو. دنیا کې موږ دې خبره مکلف نه یو. بل واقع دا مه تر غلې وا چې مسلم شریف کې روایت ده چې نبی رسول الله والسلام د صحابه یو جماعت لګلو، اسامه رضی الله عنه د جماعت مشرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اسامه بن زید رضی الله عنه ډیر زیات خوخو، د سر نبی علیہ السلام ډیر مینا کوله. عام طور چې بس صحابه نبی علیہ السلام ته یو خبره کوله او په خپل به نشو کولی، نو د اسامه رضی الله عنه په ذریعہ سره به خپل خبره وکړه او زنانو به زیاتر د فاطمه رضی الله عنها په ذریعہ سره خپل مطالبات په نبی علیہ السلام باندې پورا کولو. او نبی علیہ السلام بدا خوله چې کله جماعت واپس راشي چې خلک د اسامه رضی الله عنه شکایت ونکي او چې اسامه په د لښکر کې خپل کارکردګي کړي او خلک تعریف کې دا نبی علیہ السلام خوله. دی نوجوان لکولا سره ډیر عمر نو 17-18 سال یا زیات نه زیات د 21 سال نوجوانو او الله تعالی ول کمالات او صلاحیتونه ورکړي اسامه رضی الله تعالی عنہ له. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرض الوفات دوران کې چکم لخر لګل او ډېر له صحابه وو نه دای مشرم اسامه رضی الله تعالی عنہ مقرر کړو. دا جماعت چیرلو بنو زمره طرف ته. په دغه قوم کې صرف مرداس رضی الله تعالی عنہ ایمان نه وړو، مرداس بن نهی کو، او په دغه قوم کې بل هیڅ ایمان نه راوړي. نو دا ټول قوم تختیدو او دا مرداس رضی الله تعالی عنہ د خپل بیزی بوتلې وی یو غر طرف ته او د سر یو خپل سور اوهمو. د مرداس رضی الله عنه چوکته چیرې صحابه جماعت ته نو د خپل د خپل بیزی یو غر طرف ته پای کې یو غار او اغار کې دن نکړي او بیا راکوس شو.
دلته اسامه رضی الله تعالی عنہ دی ولیدو هغه په دا خیال وکړو چې دا د قوم یو سړی دی او د غیر مسلم دی او کافر دی هغه نور خو تختیدلی راشه دی پکې راټینګ کا او رده دا خیال دا چې زه خو مسلمان ما نور قوم غیر مسلم دي نراشه چې د صحابه سره ملو شمه ډیر روان شو په خوشاله باندې او دوی السلام علیکم او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله دا اسامه رضی الله عنه خیال دا چې دا مسلمان نه دی او دې چالاکی کې او زمان ځان خلاصي او بچکی په خپل باندې السلام علیکم او بیا شهادت کلمه وایي بدیرو لګي دا قتل کو او دا چې کمی بیزی وی او کوم خو غیر واغستو او واپس رالو صحابه چې واپس رالو نو نبی اسلام اسه قدرتی سخافه نور کله نبی اسلام فورا تپوس کو د خلکو نه اسامه څنګه او څنګه تاسو سره څنګه سلوک کړو په دغه موقع نبی اسلام خاموشي اختیار کړه نو صحابه په خپل نبی اسلام ته چیرې تاسو خبر یې هغه اسامه چې کله سړی وجلو هغه د مسلمان ما د په بیام تروچه تکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامه تر مخامخ شو اسامه کیف ولا اله الا الله کتب دی لا اله الا الله سره سکه اخره چې هغه سبا قیامت کې راشي هغه د ما مسلمانو ما گواہی کی او تابع موجلې ته بس سکه لکه په ورځ باندې نو اسامه رضی الله عنه چیرې هغه زمانه ځان بچ کولو او د ځان د بچو د پاردار سکړی دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتی هل شققت عن قلبه تا ولدا سینولې سری نکړه او تا ولدا اړولې را بار نکو او تا ولې تنو کتلې فنظرت تابل دلیو چې الصادق هو ام کاذب چې دې دروژن دی او کرشتنی دی او په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو مطلب د آیت دا دی چې یو انسان په خپل خله باندې د اسلام اظهار وکړو او د ایمان گواهی ورکړه به دومره خبره کافی ده هغه ته بیا منافق او کافر او مشرک او غیر مسلم او تمو آیا بدغه د خپل دا گواهی کافی ده باقی هغه پړه کې ایمان شتا او یا نشتا منافقت ته کفر دی چې ارسری دا د الله منځ کې معامله نه او تیر دی خبره مکلف نه پیغمبر د دې خبره مکلف نه نو موږ څنګه مکلف شو دا منافقان چې دی مدینه منوره کې اوسېدلو د نبی اسلام خپې ویواله سازشونه به کول او د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف څومره جنگونه دي د وجه نشوي دي او دا غي باوجود نبی اسلام په دې باندې تور نه روچته کړي او نه صحابو ته ویلي چې دی قتل کې ځکه چای په خپل باندې کلمه وي او دړې صحابو ته پته نو چې لکه ایمان شته او کنيشته دا غي د بعضي بدعملو د وجنه صحابو په ډېر موقع باندې ته منافقان ویلي دي لیکن دا چې تورې په نه روچته کړي ځکه چې کې دي شي ولکه ایمان موجود چې په خپل باندې کلمه وي نو منافقانو باندې توري د نو چتول یو وجه دام ده چې په خپل باندې کلمه وایو اسلام اظهار کینو به دومره خبره کافی ده دا نن سبا مونږ تم یو سبق دی چې دا چا په اسلام باندې او چا په ایمان باندې شک مکوي شک اسم حرام دی دا چا ظاهر ته مګوري چې کني دا بی دین دی او دا دیندار نه دی داسې دی او داسې دی د چا د زړه نه سو خبر دی چې پړه کې دا الله سره سونه مینه دا سونه محبت دی چا ته سپتر چې دی په تنهایی کې سونه توبې واسه سونه معافي واړي د چا بارکه داسې دو ټوک خبر نه را پکارو دار چا د ایمان گواہی پکار دا چې اوسړې په خپل وی چې لکه زه مؤمن ما زه مسلمان ما به دومره خبره کافی ده څنګه چې نن سبا دې دور کې خلک وي دا چا په حب الوطن باندې شک مکوي چاته غدار موای دا خبره سره دنیا په حساب سره نه د آخرت په حساب سره نه چاته وچ په مچ منافق او کافر او مشرک موای ځکه هغه کتابونو دا مسله لیکلې ده کپه یو انسان کې 99 علامات د کفر وي او یو علامت پکې د اسلام ده ته یو علامت تو ور دي 99 ته مګوره دومره پورې احتیاط ته یو مسلمان وینا تو یول
دا څه معمولی خبر نه ده چې هغه وي د مسلمان ما ته نه ته مسلمان نه او ته هغه قتل کې نو سبا قیامت کې بلکته څه جواب ورکړي الله پاک له قرآن وی بیا سې کستان څوک تاسو کې چې ته مؤمن ونستا د ایمان دلیل څه دی ته به سوای په خپل ته به داړو وباسي ایمان به ته خې چې ما دا ایمان دی ته هم دغه په خپل باندې اظهار او اقرار وکې کنه نستا د خپل اقرار او اظهار معتبر دی او دا معتبر نه دی ځکه یو سړی خپل ایمان به څنګه ثابتي او دغه طریقه چې په خپل باندې به اقرار وکړي او د مسلمانانو په شان ژوند به تیرې به د مسلمانانو باقی د زړه خو چاته پته نشته نه دنیا کې داسې یو آله شته ترمامیټر او نه داسې یو لیبارټري شته چې ستا ایمان پای سره ټیسټ چې د سره ایمان شته او بیا څونه ایمان دی قرآن وی اے صحابو یو زمانه کې هو تاسو هم دغه شان وې کنه چې تاسو هم صرف کلمه وي او تاسو ایمان معتبر شو قابل قبول شو نو که دغه سړی تاسو مه ته کلمه وي دا به څنګه معتبر ني روح المانی ناشنا واقعاتم لیکلي دي د قتاده صاحب او د حسن بصری رحمت الله علیه روایتونه را نقل کړي دي وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جماعت لګلو نو پای کې یو سړی و نغم دک شانت یو بل سړی قتل کو او داغه نه مال واغستو خو دې سړی چې دا بل سړی قتل کړي دا د دړ نړکه کینوا اتا بغض او لالچو د مال په لالچ باندې دې قتل کړي دي دا مخکنی چې کوم دوه واقع موږ مخکې بیان کړو دا د مال په لالچ کې نه آی خو دا قتل خطا وا اجتهادي خطا وا هغه چې دا پورا قوم غیر مسلمان دی او غیر مسلمانینو په دې وجه قتل کو او دلته کې دې سړي چې دا کار کړو دا د مال په لالچ کې دا کار کړو دی مقتول و تبار واری چې انی مسلمون انی مسلمانین ګره او بیا هم د پنې زبان دی هغه او دا مال واغستو دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت د خفګان اظهار وکړو او دا الله شانو چې دا سړی په د موقع باندې بیا مړم شو دا قاتل او چې کله دی دفن کو نو زمکه داغه د لاش بر رويشتو نو دی دوباره دفن کو نو زمکه بیا د لاش رويشتو او بیا په دریم ځل دفن کو نو بیا رويشتو او بیا نبی علیہ السلام وی چې الله تعالی لوی ګناهونه معاف کړي د فرعون مطلب فرعون انته کې خلق مړ شوی دی او زمکه نه دی راويشتي نمرود وانده کې خلق مردای نه راويشتي دې سړی دا شان جرم نه لري کړي لیکن الله تعالی تاسو ته نصیحت کی او خبرداری درکې چې د یو انسان وینه دونه معمولی مګنئ ودا د عبرت لپاره او د نصیحت لپاره الله تعالی وکړو زمکه ته جدي بار وروولې چې بیا سو په یو انسان باندې تور اوچته نه کی روح المانی لیکلی دی چې دا خطا چې دا اجتهادي نه و دې سړی چې دا سړی قتل کړي دا د پړه کې دنه او تکینه او بغض پروتو او خالص د مال د لالچ لپاره دا کار کړی نو ځکه داسې عمل وسرو شو او د نورو حضراتو پړه کې لالچ نه او نه هغه سره کې سکینه بغض او دشمنی و او د اسلام د لپاره دار سکلو نو ځکه قران کریم تنبیه وکړه لیکن هغه ته سزا ورنکړې شو او دلته چونکې دو د زړه هغه بلاسو باسلو د مال د لالچ لپاره داسې کولو او د الله د پاره او د الله د رضا د پاره او دارنګي د ایمان د پاره نه لري نه ځکه داسې معامله هغه سره شو بهر حال خبر ډیره سنجیده ده او سیریس ده چې یو مسلمان او د چابارکه داسې منفي سوچ نه پکارو هغه ته منافق او مشرک نه دی ویل پکارو او چې په خپل باندې گواهی ورکړه به دومره خبره کافی ده یا ایه الذین آمنو ایها کسانو چې ایمان وروړي دي مومنانو ته خطاب دی اذا ضربتم کلا چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ضرب چې د پړیرو مانو راځي ضرب په معنا د وهلو سرم راځي او په معنا د سفر کولو سرم راځي د سفر د لپاره ضرب ذکر راځي دا
مسافرم د ازمکه وخینو روان دی پی زکو تضربتم وی چې تاسو کله سفر کوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. آیت مطلب دا نه دی چې په سفر کې هو تحقیق کوئ واسه هر تحقیق مکوئ. که مقیم یا تاسو په کلی کې او یاد الله په لار کې سفر نه کوئ نو بیا غني خیر دې که څه کوئ نو کوئ. چونکه واقعیا د سفر و چې کوم دا واقع راغلی و چې بې ګناه انسان قتل شوی و ځکه قرآن کریم د سفر ذکر وکړو. باقی حکم عام دی که یو انسان په شهر کې دی که په بار دیهاتو کې دی که په سفر کې دی او که مقیم دی که خپل خلق دی او که پردي نو چې کله یو انسان باره کې تاسو شک شي نو تحقیق وکړئ. د تحقیق نه بعد په هغه باندې فتوا لګوئ او هغه بیا قتلوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. نو فتبینوا پس تاسو ښه تحقیق کوئ. تبینو کې ډیر تحقیق او د وضاحت معنا پرته ده. سرسری طور نه خو پورا معلوماتو کې وضاحتو کې قرائنو نه معلومه کې مشاهدو کې بار بار وګورئ بار بار سوچو کې داینه بعد د چا باره کې یو فتوا لګوئ. او بیا چې یو انسان تا ته په خوله باندې السلام علیکم وي یا کلمې وي یا دغه ظاهره کې هغه سره داسې علامت موجود دی چا د ایمان او د اسلام دی نو بس دا خبره کافي ده. که هیڅ یو علامت نشته نو بیا به هم تحقیق کوي چې مسلمان دی او که نه تپوس دی او که ته مسلمان یې ته ګواهي کې هغه او کومه به دا خبره کافي ده. فتبینو پس تاسو ښه تحقیق وکړئ د معاملې او جلدی مه کوئ بغیر د سوچ او فکر نه چاوئ توره مه اوچتوئ. ولا تقولو او موای تاسو لمن اعچا بارکه القا الیکم السلام. القا یلقی مانا غرزولو دلتا مانا پیش کولو الیکم تاسو طرف تا السلام دا السلام دو معنی رازی یو مانا السلام علیکم ورحمت اللہ اول دا السلام مانا اسلامو اغتاوستا السلام علیکم وی السلام علیکم دا د اسلام یو علامت او نشانی ده. مسلمانان السلام علیکم وای غیر مسلمان نور کلمات وای یا تاسو خپل اسلام پیش کړو تاسو به انی مسلمون یا تاسو کلمې وای بدا خبره د اسلام د لپاره کافی دي. نو چې تاسو یو انسان السلام علیکم وای یا کلمه د شهادت تاسو مه ته وای ناغه تاسو مه وای سوته مه وای لست مؤمنا چې نه ته مؤمنو دا وته چې ته مؤمن یې په خپل باندې وای مدخلي دا خبره کافی ده. لست مؤمنا مؤمن و چې ته مؤمن نه نو دا خبره وته موایا. علی رضی الله تعالی عنہ او داغه نوسی چې دی هغه لست مؤمنا وای مؤمنا د میم زبر وای نو معنی بیا دا شو چې تا ته خانه امن نشي ملاوي دی مؤمن امن ورکړی شوی توي نو مطلب دا چې خانه توري ته ځان تیار کا ستا په دې خپل موږ اعتبار نکو تا ته امن نشي ملاوي دی نو تاسو ته موایا امن ول ورکه تاسو. تبتغون عرض الحیات الدنیا تو دا سړی ولي وجنه دا مقصد دی تبتغون تاسو لټوي طلب کوي عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا تاسو د دنیا لپاره داسې کوي هغه سره بیزی دي هغه سره خوان دي هغه سره اسلحه ده یا بل څه دي وسره نو د دې لپاره تاسو هغه وجنه د دنیا لپاره یعنی آیا یو انسان دون سپک شو دا غوینه دون هغه سپک شو چې د دنیا لپاره به دی اوس وجل کیږي با د مال لپاره او د ځمکې لپاره او د پیسو لپاره انسان دون چې کوم معمولی شو دومره بے قدر شو بے قیمت شو کله دا تمام دنیا د سرو زرو شي او د سپینو زرو شي د یو انسان سره نشي برابر دی نو بیا د دنیا یو معمولی سیز د پاره ته یو انسان وینه توې دا انسان دون معمولی او دون بی قیمت رسو تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي طلب کوي سامان د ژوند د دنیا د دنیا لپاره کم از کم انسان موجنه دا انسان ګور الله ته ډیر قیمتي دی انسان چیرې الله یې ډیر محبوب دی قرآن د انسان قدر و قیمت بیان کړي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
مؤمن مسلمان خو لا بیا ډیرو عام انسانم الله ته ډیر قیمتي دی. عرض الحیات دنیا سامان د ژوند د دنیا. فعند الله پس الله تعالی سره دی مغانم غنیمتنا کثیرتون ډیر. الله بدل دون مال درکې چې تب په استړی شي. غنیمتونه به الله درکې، نور مال به الله پاک درکې. یو انسان داوینه کم از کم د پیسو لپاره مت ویوا. امام قرطبی رحمت الله علیه کتاب دی التذکرہ، ډیر ناشنا کتاب دی، عربی کې اردو ترجمه مشته. هغه لیکلی دی چې په یو ځمکه باندې د دوه ورونو جګړه وه، یو ودا زما را بل ودا زما ده. هغه ځمکه کې کچه خښتې پرتې وې زړې، هغه خښتې ورته الله تعالی ګویا کړې وي مه کوئ جګړه. هغه خښت ورته وي وي زه د یو زمانې بادشاه وم، وي زمام یو شان و او مام یو ناشنا بادشاهي کړې ده. بیا زه مړ شوم او بیا خلکو دلته کې دفن کړم په دې ځای کې، او بیا کلی روان شو، زما دا قبر بیا روان شو، هغه خاورې شو. بیا یو زمانه داسې راغله چې خلکو ته پته هم نه وه چې دلته کې یو کلی آباد و او دلته یو بادشاه او دلته کې یو ښار و، دا هم چاته پته نه و. بیا او بیا یې دوباره یو بل کلی دلته کې آباد شو، او دې ځای کې د دې خاورې نه چې زه پکې خاورې شوی یم هغې نه خښتې جوړې شوې، او د دې خښتو نه بیا یو ناشنا محل په دې ځای کې جوړ شو، او په هغه محل کې بیا څه خلک رایي پکې به خنداګانې کولې او فخر به یې کو. بیا هغه محل هم بیا روان شو، خلک هم لاړلو، دیوالونه را پرېوتلو. وي دا زه اوس هغه کچه خښتې یم چې زه د یو زمانې بادشاه وم، بیا دا او بیا دا مه کوئ جګړو په دې خبرو. دا مال او دا دنیا دا چا سره وفا نه کي. دا المال غادن وراهن مشران اصلي دا د لاس خیرې دی، دا زی او راځي، دې سره لن دی لګول پکارو او نه دې لپاره دی او انسان وینه تویول پکار دی. عرض الحیات الدنیا فعند الله پس الله تعالی سره دی مغانم کثیرتن غنیمتونه ډیرو، مال غنیمتونه ډیر زیات دي وسره. په دا کتاب کې بل واقع هم لیکلی ده. عیسی علیه السلام په لار تېرېدو، یو انسان ته قبر کې عذاب کېدو، خطرناک عذاب وته. عیسی علیه السلام معجزه وه، هغه سړی راپاسو وي څه چل دې کړی لکه چې داسې عذاب در کولی کېږي. ویجی روټۍ مې کور خوړه او د کوره بار ووتم، او د انسان چې روټۍ وخوري دی په دې غاښونو کې چغچې وخي. یو سړي پنډ را په سر کړو، را روانو د هغه د پنډ نه ما چغچې را مات کړی دی. او دا راته نه دی چې دا چغچې په غاښونو کې والی دی که مې نه دی والی، په دغه یو چغچې باندې الله تعالی ګرفتار کړی ما چې دا دی ولې مات کړی، دغه د ایجاد نه بغیرو. نو اویا کاله وشو چې په دې کې ګرفتاري په دې یو چغچې کې. الله رحیم او کریم هم دی، خو چې دې رانیسي بیا په چغچې به هم رانیسي. ګورئ بیا ورې په ستن هم رانیسي او چې معاف کړي ډېر څه به راته معاف کړي، خو په دې نیت باندې نه دي پکار چې الله غفور رحیم دی، الله قهار هم دی، او الله تعالی ګورئ عذاب ورکوونکی هم دی. کذالکم دارنګې کنتم وی تاسو من قبل مخکې ردینا، تاسو یو زمانه کې دا شان وی، صرف اخلا هم گواهي وکړه تاسو ایمان معتبر شو. فمن الله پس الله تعالی احسان وکړو علیکم په تاسو باندې، الله احسان وکړو، صحابه شوئ، لوی لوی مسلمانان شوئ، نو ستاسو ایمان معتبر دی، ایمان هم معتبر کې. یا د احسان نه مراد ده چې تاسو مکمل په اسلام کې داخل شوئ او اسلام ستاسو د ادا نه ښکاري، دا د الله احسان دی. فتبینوا پس تاسو ښه تحقیق کوئ، وضاحت کوئ، اسې چاته کافر او غیر مسلم مه وایئ. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی بما تعملون خبیرا، کان خبیرا بما تعملون، دی ډېر خبردار په هغه څه چې تاسو یې کوئ، ستاسو په نیتونو باندې الله تعالی خبردار دی چې تو دا سړی وجنې په کم نیت باندې او په کم باندې. ای هغه کسانو چې ایمان وروړی دی، کله چې تاسو سفر کوئ په لار د الله تعالی کې، پس ښه تحقیق کوئ او مه وایئ تاسو د هغه چا باره کې چې پیش کړي په تاسو باندې السلام لره یا اسلام لره چې نه ته مؤمن، تاسو لټوئ سامان د ژوند د دنیا
پس الله سره دی غنیمتونه ډیر دارنګ وې تاسو مخکې ردینا پس الله احسان کو پتا سو باندې پس ښه تحقیق کوي بهشک الله تعالی چې دی په هغه سوچ تاسو کوي خبردار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون ندی برابر ناس کسان من المؤمنین د مؤمناننا غیر اولی الضرر سوا د خاوندانو د ضررنا والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کون کی فلا د الله تعالی کی باموالهم وانفسهم فمالون خپل سرا او نفسون خپل سرا فضل الله المجاهدین وروالی ورکړل الله تعالی جهاد کون کوتا باموالهم وانفسهم فمالون خپل سرا او نفسون خپل سرا علی القاعدین پناستو کسانو باندې درجتن په مرتبه کې وکلن او هر یو سره وعد الله الحسنى الله وعده کړی دا د نیکه وفضل الله المجاهدین او فضیلت ورکړی د الله تعالی جهاد کوونکو ته علی القاعدین پناستو کسانو باندې اجر عظیما د اجر ډیر لوی درجاتین چې مرتبه دي منه د الله تعالی طرفنا ومغفرة او بخشش ورحمة او مهربانی وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی ډیر بهون کې مهربانا. په دې دوړو آیتونو کې ترغیب دی جهاد طرف ته او د مجاهدینو د فضیلت او د مرتبه بیان دی. د مخکې آیت مبارکه کې بیان شو چې کله تاسو په جهاد کې د الله په لار کې نو کوشش کوئ چې تاسو د لاس یو بی ګناه انسان قتل نشي. اسنه چې یو انسان هغه تاسو ته کلمه وی سلام وکي او تاسو وایي چې دې ځان بچ کی زموږ نو قتل کې د دې آیت په نازلېدو سره ممکن ده چې راچا په ذهن کې راشي چې اسنه زما د لاس سو قتل نشي په ناخطای سره نه اسنه اغبنت د الله په لار کې چې سره د جهاد لنه زما چې زما د لاس او غلطۍ سره قتل نشي. نو د آیت کې ترغیب دی چې نه جهاد بکوي د الله په لار کې زه د دې هډې زیات فضیلت او ډېر لوی اجر او ثواب دی. د جهاد ثواب تاسو کور کې نشه حاصلولې په ناسته باندې د الله په لار کې وځي چې لوی مرتبه حاصله کې او ډېر ثوابونه او اجرونه حاصل کې. البته احتیاط کوئ چې تاسو د لاس څوک بے ګناه انسان قتل نشي. آیت کې ترغیب دی د جهاد فی سبیل الله. جهاد چیرې دا په دوه قسمه دی. یو دا چې جهاد په هر چا باندې ځان نه مستقل فرض شي لکه څنګه چې دا مونځ په هر چا باندې فرض دی او دا روزه په هر چا باندې فرض ده او دارنګه حج او زکات د یو سړی د بل چا په دې مونږ نشي کولی. لا یصلی احد عن احد مونږ الله تعالی په هر یو بالغ انسان باندې ځان له مستقل فرض کړی دی. کپلار د زی په ځای مونږ کې نو نشي کولی، زوی د پلار په ځای مونږ نشي کولی، امام د مقتدیانو په ځای مونږ نشي کولی. هر سړی بخپل مونږ کې دی ته فرض عین وایي. په هر چا باندې ذاتی طور فرض دی. روزه په هر چا باندې ځان له فرض ده. یو سړی د بل چا په ځای روزه نشي نیسلی، نه فرضي او نه نفلي. دارنګې دا نور اعمال دي نو دې ته فرض عین وایي. هر سړی به دا کلمه په خپله باندې وایي، د الله د توحید گواهی او اقرار په خپله باندې کی.
یو سړی د بل چا په طرف نه د توحید او د تصدیق نشي کولی، د ایمان گواهی نشي ورکولی، دې ته فرض عین وایي. بعضې خبرې فرض کفایي وي. د فرض کفایي مطلب دا دی چې دا کچر یو قوم دا عملو کی او دا کارو کی نو نور مسلمانان کونه کی نو دا نور مسلمانانو پکړ نشته په دې باندې چې تاسو ولې نه کړی. که په یو قوم کې بعضو خلکو دا عملو کو کار یو کو نور مسلمانانو چې نه کړي نو دا غیر بنوا سبا قیامت کې تپوس او پوښتنه باندې کې تاسو ولې نه کړي. لکه جنازه شو، د جنازه د مسلمان حق ته، د مړي حق ته. خدای چې کچره بعضو خلکو جنازه وکړه او نور چاو نه کړه، د دې نور نه مطالبه نشته سولې نه کړي. ها کچره یو انسان باندې یو تنم جنازه و نه کړه، یو انسان بالکل بغیر د جنازې خخ شو نو ټول مسلمانان په دې باندې ګناهګار دي، ځکه د مسلمان حق ادا نشو، هیڅ چا ادا نه کو. د نور مسلمانانو دا ذمہواری وه چې په ده باندې جنازه وکړي. د یو مړي خښول دا د مړي حق دی. نو که چېرې بعضو خلکو دې خښ کو او نورو خلکو پکې شرکت نه دی کړی، نور خلکو ګناهګار نه دي په دې باندې. دارنګې بیمار پرسی را عیادت دی، دا فرض کفایي دی ته وایي چې بعضې خلک یې وکړي نو د نورو ذمه فارغه شي، که نور یې ونه کړي نو د هغې نه څه پکړ او مطالبه نشته. په دې جنازه کې تکرار ولې نشته؟ دویمه جنازه بیا به نه کوي دوباره. په مړي به صرف یو پیره جنازه کوي او دوباره پرې نه کوي. ولې؟ وجه دا چې دا د مړي حق دی او یو پیره چې وشو نو حق ادا شو، هغه واجب حق ادا شو. دا دوباره جنازه خو نفل شوه او په جنازه کې نفل شته نه، نو دیو جنازه به صرف یو پیره په مړي باندې کوي، دوباره به نه کوي. دې ته فرض کفایي وایي. دا جهاد چېرې دا فرض کفایي وي، کله دا فرض کفایي وي او کله فرض عین وي. عام طور جهاد فرض کفایي وي، په خاصو موقعو باندې فرض عین شي. چې کله کافران د مسلمان په ملک باندې حمله وکړي نو په دغه خلکو باندې جهاد فرض عین شو. دی و دفاع کی خپل مال او خپل جان او مسلمانانو بچ کی با، نو په دغه باشندگانو باندې اوسیدونکو باندې جهاد فرض عین شي. او د فرض عین مطلب دا نه چې افراتفری به شروع کی، د امیر او د قائد په نگرانی کې به جهاد کی چې سو توي هغه شانتي بکی. کچاته چې لکه تکور کینا ته دا کارو کنه وی خان چاته وی تلکه مونږ سر لړ شنو خان چاته وی تبه موږ خدمت کې نو خان نه تبه خپل منمانی باندې کې د امیر او د قائد په نگرانی کې د په ذمہواری کې بکار کې چې افراتفری او بدنظمی جوړ نشي. او یو جهاد فرض کفایي وي چې عام حالاتو کې چې کافرانو د مسلمانانو په ملک باندې حمله نه کړي، لیکن د دین د بقا لپاره او د دین د کامیابی لپاره او د الله د کلمې د اوچتېدو لپاره مهنت شروع وي، کوشش شروع وي، نو دا فرض کفایي دی. نو که بیا څه مسلمانان جهاد کی لګیا دي او نور مسلمانان نه کی، چې دا کم نه کی د دې باندې څه پکړ او ملامتیا نشته او نه به قیامت کې دینه تپوس کی تاسو ولې نه تلئ. به دغه څه خلک تللی به دا خبره کافي ده. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وی مسلمانان به ټول پټوله د الله په لاره کې به نه ځي چې ټول پټوله جهاد ته لاړ شي. نو شاته به خلک څوک سنبالي؟ شاته قوم کې زنانه به وي، ماشومان به وي، معذوره خلک به وي، د هغې تربیت او نگراني هم پکار ده. نو څه خلک د جهاد کې او څه خلک د کلي کې ماحول جوړي، مجاهدین دی تیاری، ذهن سازی دی کی، او دارنګې د خلکو تربیت دی کی. نو بعضې خبرې فرض کفایي وي، لکه تبلیغ شو، لکه علم شو، دا ټول فرض کفایي دي چې بعضې خلک کی نو که نور خلک نه کی نو خیر دی. هر سړی به عالم کیږي خو نه چې هر سړی به علم کیږي نه. درس نظامی 8 کال او 10 کال علم هر سړی خو به نه کي، هر سړی کولی شي، بس چې یو د علاقې نه د کلي نه څه کسان کی و دا خبره کافي ده. هغې به د نورو خلکو تربیت به کي او نگراني به کي. که هر سړی وکړي خو ډېره ښه خبره ده، خو په ټولو باندې واجب او لازم نه ده. به د دین محنت چې شروع وي نو که څه خلکو ورته ځان وقف کړی او نور خلک صرف فرایض ادا کي،
نو د نورو خلکو ذمہواری ساکت را یعنی هغه باندې پکړ او ملامتیا نشته. نو دارنګه جهاد هم دی، بس هر ټیم دی او جماعت یو ډله لګیا وي هغه د الله په لار کې جهاد دي کی، او نور خلک د خپل کلی سنبال کی، کور دي سنبال کی، او په کور کلی کې د فرایض او واجبات دي پوره کی، د مجاهدینو چې کم ضرورتونه دي پوره کی، کداغي اسلحه پکاري اسلحه دی وللیږي، کداغي خوراک او اسکاک پکاري ادي وللیږي، کداغي جوړه جامې پکار دي ادي ولا برابرۍ، کداغي د کور حفاظت ته دای کارونه کول د دې برابرۍ، دا ټول د اجر او ثواب ذرایع دي، او کای ته د مجاهدینو ضرورتي نه ادي ولم لیږي. نو دا د فرض کفایي مطلب دی. دیات کې ترغیب دی چې په عام حالاتو کې چې څه خلک د الله په لار کې جهاد کی او څه خلک کور ناشته بغیر د عذر نه، نو ګورې دواړه برابر نه دي په ثواب کې او په اجر کې. یو مجاهد چې د الله په لار کې جهاد کی او یو مؤمن مسلمان چې هغه بغیر د عذر نه کور ناشته او د الله په لار کې نه رتلې، نو ګورې دا دواړه په ثواب کې او په اجر کې او مرتبو کې یو برابر نه دي. ایمان کې هدواړه برابر دي، او دارنګ دی مؤمن تمام په کور کلی کې ثواب ملاويږي چې کم دی فرایض او واجبات ادا کی او نوافل کی هغه به ته ملاويږي. خو دې بدانوي چې زو مجاهد دواړه یو برابر یو، نو دواړه برابر نه دي. فضیل ابن عیاض رحمه الله دالوی بزرگ دی، دته عابد الحرمین وایي. یو دی یو امام زین العابدین رحمت الله علیه دی دواړو خپل زندگی حرمین شریفینو د پاره وقف کړی و. شپږ میاشتې به مسجد حرام کې مکه مکرمه کې وخت تیرو، او شپږ میاشتې به د نبی رسول الله والسلام په جماعت کې اعتکاف کو. دا ردی زندگی و. د دې وجه ردی ته عابد الحرمین وایي، د حرمین شریفینو د پاره ځان وقف کون کې او بندگی کون کې. دا فضیل ابن عیاض چې دی نو دا ردی نه مخکې مشهور ډاکو ډاکې به کولې. الله سره الله په رحم کو ډاکو نو د ولاګان توبه واسل او راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد شو، علم حاصل کولی بزرگ تی وته د زمانه مشهور او لوی بزرگ دی. یا هر زندگی ټوله او مسجد حرام کې او مسجد نبوي کې تیر کړی دا. دغه زمانه کې یو محدث ته عبد الله بن مبارک سیبو، دا ډیر لوی محدث هم دی، ډیر لوی عالم هم دی. د بسلور میاشتې د الله په لار کې jihad کو، او سلور میاشتې به تجارت کو، او سلور میاشتې به خلکو ته حدیثونه بیان مدرسه به چلوله. چې درې واړه شوبې ژوندې د چانه بس سوالم نکوم، چانه چندیم نه واړم، خپل تجارت وکم، خپل پیسې وګټم، اومدا پیسې او په خپل ځان بیا اتم میاشتې لګوم په جهاد کې او درس او تدریس کې. او سلور میاشتې د نبی علیہ السلام احادیث خلکو ته بیانولو. دا امام بخاری سے چیرې دی دا عبد الله بن مبارک سے شاګرد دونه لوی سړی عبد الله بن مبارک، او سلور میاشتې جهاد کو. نیو پیرا سردے موسم و شپوا یخی اواگانی چلے دے، او دے پا اسلامی فوج کے اور جہاد کے میدان کے څوکیداری کولا. یخی هواگانی چلے دے او ساړمو د سرخوا کی او بل مجاهد هغه وی دامو خدان اصل استړی کو پدې سردے کې او پدې صحرا کې په وچ میدان ناس یو مزیح فضیل ابن عیاض وکړي. وی دنیا مو ګټله آخرت مو ګټو. فضیل ابن عیاض طول عمر وی په مسجد حرام کې د الله په کور کې تیر کړو. وی خبي غما امن کې لګیا دی او خپل د الله بندگی کې امو غدت کې میدان جنگ کې لګیا یو. په ظاهر کې داسې ښکارې دي چې کني هغه د مو نه خده ځکه غټول عمر مسجد حرام کې تیری د الله په کور کې امو میدان جنگ کې او په کولو میدان کې. عبد الله بن مبارک سے ناشنا اشعار ہوئی. دا اشعار امام ابن عساکر په خپل کتاب تاریخ دمشق کې را نقل کړي دي، او امام ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې
یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون د دې آیت لاندې راغستري او یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب. دی فوزیل ابن عیاض توی امام عبداللہ بن مبارک سے وہ اے د حرمین شریفین و عبادت کون کیا چې انته لګیا یو ناسته وی کتا زمون اولیدو او مونږ له الله تعالی په دې جهاد چې کم اجر او ثواب مونږ له الله تعالی راکیو کتا اولیدو کنه نو تا ته به د خپل عبادت اصل لوبې ټوکې ښکاری چې مونږ له الله تعالی په دې جهاد باندې او په دې تکلیفونو مونږ له الله تعالی کم اجر راکی. وی ځکه زمونږ سینې او زمونږ د اسونو سینې هر ټایم په وینو باندې سری وي ته خو هلته کې ناست په حرم شریف کې پتا خو دوړم نه لګي او زمونږ سینې کله وینو سری او کله زمونږ د اسونو هغه سینې د وینو سری وي. ناشنا اشعار ویلي ډېر ښکلي دي. نو مطلب دا واقع دا دی چې مجاهد له چې الله تعالی کم اجر ورکي لکه یو انسان ټول عمر په جماعت کې ناسته او نفلی عبادت کی د ورځې روزه او د شپې قیام کی نو ګوره دې د مجاهد اجر ته نشي رسېدی. خو د دې مستقل اجر شته چې کم کار دی کې دا هم نه پریزي خو دا چې مجاهد سره به خپل کمپیریزن نه کي چې ګنې زما او د هغه ثواب یو برابر داسې نه ده. لا یستوی القاعدون ندی برابر ناس کسان په ثواب کې او په مرتبه کې ندی برابرو. القاعدون ناس کسانو اصل کې دا قاعدون دا د خزو صفت ده. خزه قاعدات وی ټول عمر ناشتي وي ځکه په خزو باندې جهاد نشتا او بار وطن نشته دی کور کې ناشتي وي دی منځونم کور دی دی عبادتونم کور دی دی ارس کور کې دی دا ناشتي وي. نو دا کله چې قاعدون او قاعدات او قعود راشي نو دې کې د یو سړي تشبیه زنانو سری چې تم د خزو په شان ناشتي خلق پښتو کې دا محاوره وی کور کې نه د خزو په شانتي خلقم یو کینا مطلب سړی خو به ناز نه خو به ګرځي دی خو به جهاد کې دی خو به تبلیغ کې دی خو به الله په لار کې به ګرځي. نو لا یستوی القاعدون ندی برابر په ثواب کې او په مرتبه کې ناس کسانو وی دا سنه چې ناستی د عن الجهاد جهاد نه چې ناستی. من المؤمنین د مؤمنانو نه مؤمنان ګوره منافقان او مشرکان او کافران نه دي مؤمنان دي او کور کې ناشتي او کور کې عبادت کی فرایض او واجبات پورا کی او نفلی عبادتونه کی غیر اول الضرر سیوا د خوندانو د ضرر نه. ضرر اسی نقصان توي دلته مراد نه عذر دی د عذر د خوندانو نه علاوه ان معذور خلق نه عادي صحتمند خلق یادي صحتمند او کور کې ناشته او عبادت کی نو دی او مجاهد نره برابرو او معذور خلق معذور دینو ای باندې سم مسله نشتا. دا آیت چې کله شروع کې نازل شو نو دې کې دا غیر اولی ضرری د الفاظ پکې نو آیت دا سه چې لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله کور ناس خلق او مجاهدین دواړه ندي برابرو. چې کله نبی اسلام د آیت مبارکه بیان کو نو زید ابن ثابت رضی الله عنه زناست مودا لیکو دې کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې پستر کو باندې معذورو ناغوی چې یا رسول الله انا رجل دغه یو سړی ما زوریر دستګو نظر مې کمزور دی نو زه میدان جنگ ته نشم ته سبق کوم نو آیا زه چې کور ناشته ما او قرآن وی چې ناس انسان او مجاهد نری برابرو نو زه د مجبورې نه کور ناشته ما کله ما د سترګو نظر روغ وي زه مجاهدم زه د الله په لار کې جنگیدم باندې سو کم زم نیم برابرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ادری ما ته ردی خبري پته نشتا ان د ځان فتوه ورکول نشم چې کني آو ته برابر خیر دی. نو دې کې زید رضی الله عنه وی ما خدایت لیکو وی زما د کلم سیره وچ شوی نه و چې په نبی علیہ السلام د وحی آثار شروع شو
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتون کې دا د ما د پتون سره یوځای شو، زما غلاندې شو، د نبی علیہ السلام په د پاسه شو او دې کې وحی په نبی علیہ السلام را شروع شو او دا غیر اولید ضرری دا درې لفظونه رالو. وی د دې دومره زور او دومره بوجو چې نږدې وه چې زما د پتون دا اډوکې مات شوي وي، دومره د نبی علیہ السلام د پتون زور زما په دې خپه باندې راغی. دا وحی بچو دا به ډېره درنه وه، په نبی علیہ السلام باندې به په سخت جمعې کې خولې را ماتې شوې او دا تندی به سور شو، داسې زور به د وحی. د زید بن ثابت رضی الله عنه وی چې څنګه وحی ختم شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې ای زید اکتب غیر اولی الضرر، دا الفاظ په دې ځای کې ولیکه. نو اوس مطلب څه شو چې یو انسان بغیر د عذر نه کور ناست دی، معذوره خلق نه، او بل انسان د الله په لاره کې دواړه نه دي برابرو، او معذوره انسان د عذر د وجې نه چې پاتې شوی دی نه هغه باندې الله تعالی ځان مستقل اجر ورکړي. نو قرآن کریم غیر اولی الضرر وی لوند انسان یاد نکو، هر یو مرض او هر یو عذر یاد کو. یو انسان که د عذر د وجې نه لانړو، لکه عذر بیماریم کې دی شي، عذر معذوروالیم کې دی شي، او عذر دام دی چې انسان سره کور کې حالات داسې وي، کور کې تا ته بیماری ده، مور دی بیمار ده او پلار دی بیمار دی یا کور والا دی بیمار دی او ته د هغې د وجې نشې تللی. د بدر میدان ته عثمان رضی الله عنه نه وتلی، نو تو خو چونکې بیبي یې بیماره وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ته وایي چې عثمانه ته مه ځه، اوس خو تو خو د عذر د وجې نه لانړو. د دې وجې نبی علیہ السلام د بدر چې کوم مال غنیمت و نو په هغې کې عثمان رضی الله عنه ته مستقل حصه ورکړې وه، حالانکې میدان جنګ ته نه دی ځکه نه تللی چې د عذر وجې نه تللی. او دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دی او مدینه منوره کې امام او بیا مونځ به ورکو، ده ته هم باقاعده مستقل اجر میلاوېده به، یعنې مالی غنیمت کې به ورته حصه میلاوېده. نو غیر اولی الضرر علاوه یا سوا د خاوندانو د عذر نه چې هغې باندې څه ملامتیا نشته. والمجاهدون او هغه کسان چې جهاد کوونکي دي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، جهاد د الله د رضا دپاره دی، باموالهم په مالونو خپلو سره، وانفسهم او په نفسونو خپلو سره. مجاهد چې جهاد کې خپل مال به لګي او خپل ځان به حاضري میدان ته، مال به د الله د رضا لپاره لګي او حاضري به هم کي په خپله، دا بهترین مجاهد دی. یو سړی پردی معلوم لګولی شي ستا سره خپل مال نشته، د بل چا نه راواله، بل چا نه سورلي راوړه، داسې هم کولی شي. فضل الله المجاهدین، غوروالي ورکړی د الله تعالی جهاد کوونکو ته، باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو سره، په نفسونو خپلو سره. قرآن کریم بار بار وی چې مجاهد هغه دی چې خپل مال او په خپله لړ شي، دا بهترینه خبره ده. او دام صحیح ده چې انسان نشي تللی او بل چاله پیسې ورکړي او بل چاله سورلي ورکړي چې ته لړ شه او جهاد وکړه، دیم اجر او فضیلت دی. او دام چې یو سړی په خپله لړ شي او مال د بل چا ولګي، بهترین مجاهد دا دی چې انسان په خپله لړ شي او خپل مال د الله په لاره کې ولګي. ځکه قرآن کریم بار بار باموالهم وانفسهم وایي. علی القاعدین په ناستو کسانو باندې، دلته علی القاعدین نرستو غیر اولی الضرر ونوي، لیکن مراد دی ناس کسان چې بغیر د عذر نه وي، درجتن په مرتبه کې، د دې مرتبه او درجه او ثواب هغه سیوا دی. وکلا وعد الله الحسنى، وکلا یعنی کل واحد من الفریقین، دو فریق بره بیان شو، یو چې بغیر د عذر نه ناستی او دیم چې د الله په لاره کې جهاد کې، دا دواړه فریقه دواړو سره الله تعالی د خیر وعده کړې ده. وعد الله الحسنى، الله وعده کړې د دې سره الحسنى د نیکۍ، یا حسنا مراد د جنتو. یو انسان د دانی مایوسه کېږي دی نه چې کوم انسان کور ناست دی چې زه بس نه کوم ځه، نه دی به هم لګیا فرایض به پوره کړي، واجبات به پوره کړي، نوافل به کړي، د دین د دپاره اجر او ثواب شته دی. ډېر هغه بل سره موازنه نه کړي د خپل ځانو. او که انسان کور کې ناست او اخلاص سره خپل وخت تیري،
او د ګناهونو ځان ساتي دیم د جنت مراتب حاصلول شي. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو د تبوک د جنگ نه واپس را روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې ان فی المدینه لاقواما مدینه منوره کې څه خلق دی او ما سرتم من سیر ولا قطعتم من واد الا كانوا معكم اغي تاسو سره میدان جنگ ته نه دی راغلی خو چې تاسو کم ځای ته تللی او تاسو په دې تلو باندې چې کم ثواب ملاويږي نو په دغه ثواب کې هغه خلک تاسو سره شریک دي حالانکه میدان جنگ ته نه دی راغلی الته کور ناست دي لیکن په هر ځای کې په ثواب کې تاسو سره شریک دي او برابر دي. نو بیا صحابه چې دا څنګه وجه صدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دی په مدینه منوره کې لیکن دا عذر د وجه نه دی راغلی که عذر نه وي نو دی بتاو سره یو ځای وي یا چاته بیماری ده چاته کور کې مسله ده چا بل مسله ده نه دای د وجه نه دی راغلی لیکن زړونه تاسو سره دي اړه تاسو سره لګیدل وي او نیت المؤمن خیر من عمله حدیث کې راځي چې د انسان مؤمن نیت چې دی دا د عمل نه بهتر دی. ولی عمل کې ستانه کمزوري کې دی شي عمل کې ستانه خرابي راتلی شي لیکن نیت خالص کا ستاده خالص نیت چې صحیح دا د ول انسان د عمل نه بهتر دی. کې دې عمل هغه شانتونه کې استانیت به خالص وي د انسان کا کور ناشته او دې نیک اعمال کې پدې انسان جنت حاصلول شي. نبی علیہ السلام یو پیرو فرمایلو چې یو انسان الله باندې ایمان نوړو د الله پر رسول باندې او منځ ادا کو زکات ورکو روزه ونیسلا او حج وکړه چې فرض شي په او د کبیره ګناهونو ځان ساتي. نبی علیہ السلام فرمایي د الله تعالی باندې دا خبر لازم ده چې دی به جنت ته داخل کی. کدی سړی jihad الله په لار کې کړی دی او کني دی کړی jihad به نه کړی او جنت ته وځي. او پیر نبی علیہ السلام فرمایلو چې چا چې د الله تعالی په ذات باندې ایمان نوړو من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیه الصلاۃ والسلام رسولا وجبت له الجنه و چا چې د الله تعالی پر رب باندې سړی راضی شو اسلام د دین دې په دې خبر راضی شو نبی علیہ السلام د الله رسول دې په دې خبره دي خوشاله او راضی دي. نبی علیہ السلام فرمایي جنت ول واجب شو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه جیتا تاسو وي تاسو بیا وای چې سړی سره په دې درو خبر ما جنت ته تلی شي چې الله د ما رب دې پیغمبر علیہ السلام د ما پیغمبر دې او اسلام زما دین دې. نبی علیہ السلام او په دې خبرم انسانو در لپاره جنت واجب دی. خو بیا نبی علیہ السلام فرمایلو چې یو بل خبرم شته چې دای د وجه نه به انسان ته 100 درجه ملاويږي او یو درجه چې دا د مشرق او د مغرب په میانس کې دونه فاصله ده. او یا کوم خبره ده نبی رسول جهاد فی سبیل الله چې جهاد کې د جنت سره سره ته به 100 درجه اوچته ملاويږي. وکل وعد الله الحسنى او هر یو سره الله تعالی وعده کړی ده الحسنى د جنت او د نیکه. وفضل الله المجاهدين او غروالي ورکړل الله تعالی مجاهدین ته علی القاعدین فناس کسانو باندې اجر عظیما د اجر ډیر دی. دی آیت کې درې پیر قاعدین راغی او یو پیر غیر اول ضرر راغی. دا غیر اول ضرری ار پیر قاعدین سره مراد دی هغه ناس انسان چې بغیر د عذر نوي. درجات مرتبی دی ډیر مرتبی وي الله سره ډیر زیات مراتب دي. یو حدیث کې او یا راغلی دی بل حدیث کې سلو او امام سودی رحمت الله علیه چې 200 درجه او مرتبه دي. په جنت سره انسان ته مرتبه د جهاد سره او نور نیک اعمال سره انسان ته مرتبه ډیر ملاويږي. من هو د الله تعالی طرفنا ومغفرتن او بخشش درجه اصل کې پونه توي نه یو پونه د بل پونه نه اوچته وي. بیا د جنت دا پونه یو قدم بني د یو درجه او د بل درجه من کې هغه یو حدیث کې مشرق او مغرب راغلی دی او یو حدیث کې دا راغلی چې یو تیز رفتار اسو او یا کال مزلو کې او یا کال چې سونه مزل کولی شي دومره فاصله به د یو درجه او د بل درجه منځ کې وي.
ورحمتن او خصوصی مهربانی وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بهون کې مهربان. ندی برابر ناس کسان د مؤمنانو سیوا د خواندانو د عذرنا او جهاد کوونکې په لار د الله تعالی کې په مالونو خپلو سره په نفسونو خپلو سره الله فضیلت ورکړی دی مجاهدینو ته په مالونو خپلو سره په نفسونو خپلو سره په ناستو کسانو باندې په مرتبه کې او هر یو سره الله تعالی وعده کړی د جنت او غوروالي ورکړی دی الله تعالی مجاهدینو ته په ناستو کسانو باندې ډېر لوی اجر مرتبه یې طرف د الله تعالی نه او بخشش دی او رحمت دی او دی الله تعالی ډېر بخښونکی مهربان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة بشكها كسان چې وفات کوي دی لره فرشتي ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي وي په ځانونو خپلو باندې. قالوا وای فرشتي فیم کنتم پس حال کې وی تاسو قالوا دیوی كنا مستضعفین ومونگا کمزوری گنلی شوی فی الارض پزمکہ کی. قالوا وای فرشتی علم تکن ارض اللہ آیا نوز مکد اللہ تعالی واسعتا فراخا فتہاجروا فیہا پس تاسو ما ہجرت کرو پائی کی. فاولائک مأواہم جہنم پس دا کسان چی دی زید او سیدو د دی جهنم دی. وساءت مصیرا او ډیر بد دی دا جهنم زید واپس کیدو. الا المستضعفین لیکن ها کسان چې کمزوري کړی شوي دي من الرجال د نارینونا والنساء او د زنانونا والولدان او د ماشومانونا لا یستطیعون حیلة چې دې طاقت نه لري د څه تدبیر ولا یهتدون سبیلا او نه مومي دي څه لاره. فاولئک عسى الله پس دا کسان چې دي امید دی چې الله تعالی ان یعفو عنهم دا چې معافي وکړي دیتا. وکان الله عفوا غفورا او دی الله تعالی درگزر کونکي ډیر معافي کونکي. په دې آیتونو کې د هجرت او د ترغیب دی او د هجرت بیان دی. مخکې آیت مبارکه کې چې کوم خلکو جهاد نه کولو د جهاد نه ناس پاتې شوي وو نو د هغې باره کې ذکر وشو او په دې آیتونو کې چې کوم خلک هجرت نه کوي د هجرت نه پاتې شوي بغیر د عذر نه نو د هغې بیان کی چې کوم خلک بغیر د عذر نه هجرت نه پاتې شو او بیا دی نه فرشتي روحونه قبض کوي نو فرشتي دی ملامته کوي چې تاسو هجرت ولې نه وکړئ. ان آخر سوجو چې تاسو دا هجرت نه کو نو د هغې مذمت چېرې نه بیانېږي په دې آیتونو کې. دا دوه څیزونه ډېر اهم دي جهاد او هجرت. د جهاد هم ډېر زیات فضایل دي او د هجرت هم ډېر زیات فضایل دي. او دا هجرت په یو زمانه کې فرض عین و. د یو انسان د ایمان علامت بداوه چې دی به هجرت کی خاص طور مکی والا باندې چې مکی والا به خامخا هجرت کی مدینې ته به راځي. به مکه مکرمه چې کله بیا فتح شوه نو بیا دا خبره ختمه شوه یعنې دا هجرت هغه فرضیت بیا ختم شو
په د مکې مکرمې د فتح کېدو نه مخکې هجرت چې دی نو دا فرض و په هر چا باندې. یو سړی بغیر عذره که مکه مکرمه کې به پاتې شو نو دی به مسلمان نه حسابېدو. که چېرې عذر دی، بیمار دی، معذوره دی، یا ماشوم دی یا زنانه ده او هجرت نشي کولی بیا خیر دی. او چې صحتمند دی، صحیح سالم دی او څه مسله ورته نشته، دی به خامخا هجرت کې مدینې منورې ته. نو په دې آیتونو کې دغه خلکو بیان دی چې د دې لپاره څه عذر هم نو، ماشومان هم نو، زنانه هم نه وې، بیماران او معذور هم نو، صحتمندو، او بیا هم دې هجرت ونه کو، مدینې ته رانلو. نو چې کله دې مړه کېدل نو فرشتو دې ته زوره نه ورکوله چې تاسو ولې هجرت نه کړی، څه وجه وه؟ نو دوی وی چې موږ کمزوري و، موږ ته موقع نه میلاوېده. نو فرشتې ورته وی چې کله زه تاسو مدینې ته نشئ راتلی نو بل خوا به تللی وی، خیر دی، حبشې ته به تللی وی، بل خوا به تللی وی، و تاسو مکه مکرمه کې ولې پاتې شوي یې؟ روح المانی لیکلی دی چې دا څه کسانو نو دی اسلام راوړی و، اسلام یې قبول کړی و، خو دی مکې مدینې منورې ته هجرت نه کو او مکه مکرمه کې پاتې شو. او بیا دی چې کله بدر د پاره کافران راتلو نو دی ورسره هم راغله، کافرانو سره یو ځای. چې د بدر په میدان کې کله دی قتل کېدلو او فرشتو له دې نه روحونه اخیستلو، نو دغه ټیم کې فرشتو دی ته ووایي چې تاسو خو مسلمانان وئ، په خوله هم کلمه وي، نو دلته کې څه کوئ؟ تاسو د نبی علیه السلام خلاف او د صحابو خلاف څنګه راغلی میدان ته؟ یو خوا تاسو وایئ چې موږ مسلمانان یو، او بل خوا تاسو د نبی علیه السلام خلاف میدان ته راغلی یئ. نو تاسو کافران یئ او که نه مسلمانان یئ؟ که مسلمانان یئ نو د نبی علیه السلام خلاف څنګه جنګېږئ؟ او که چېرې کافران یئ نو ښه تاسو د نبی علیه السلام خلاف راغلی یئ. نو فرشتو د دې نه چې روحونه اخیستل نو دې ملامته کولو، نو دې دا عذر پیش کړ چې رجې موږ مجبوره وو، موږ هجرت نشو کولی مدینې ته، موږ مکه مکرمه کې پاتې شو، زموږ مجبوري وه. نو فرشتو دې ته وایي چې زه ټیک ته مکې مکرمې ته نشئ راتلی، نو بل خوا به تللی وې، حبشې ته به تللی وې، بل خوا به تللی وې. یعنې دا عذر قابل قبول نه دی. الانکه د ماشومانو، د زنانو، د معذورو خلکو عذر قبول دی، لکه قرآن خپله استثناء کی. لیکن چې انسان دپاره څه عذر نشته او بیا هم دی نه راځي، دا مؤمن او مسلمان نه دی. گویا کہ مومن مسلمان با هغه سړی وي چې هجرت وکړي، او چې هجرت نه کړي نو که مکه مکرمه کې اوسیږي او دې ځان ته مسلمان وي نو دا اسلام قبول نه دی. خدا خبره د مکې مکرمې تر فتح کېدو پورې وه. مکه مکرمه چې کله فتح شوه، نبی علیه السلام دا وفرمایل چې لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکې نه بعد هجرت فرض نه دی او دا اوس د ایمان علامت نه دی. هجرت خو یو سړی کولی شي هر زمانه کې، لیکن دا چې هغه د ایمان علامت او فرض هجرت اوس هغه پاتې نشو. خدا خبره صرف مکی والا پورې وه. انا کې نور بلا قبایلو کې خلک مسلمانان شوی دی او هغوی مدینې منورې ته نه دي راغلي. مطلب د مکې مکرمې نه علاوه چې کوم نور قبایل او نور علاقې دي، دا خلکو لپاره دا حکم نو چې تاسو به خامخا چې ایمان راوړئ نو هجرت به کوئ مدینې منورې ته. دا خبره صرف مکې والا دپاره وه. او مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو مکه مکرمه دارالاسلام شو، لهذا دین اوس هجرت دا فرض نه دی، بلکې اوس خو د یو سړی کوشش کوي چې مکې مکرمې ته لړ شي، هلته د هجرت وکړي، هلته دې اوسیږي چې هلته وله مرګ راشي. ان الذین توفاهم الملائکه، هجرت ویل کېږي وطن پرېښودلو ته، او دا د اسلام دپاره او د الله دپاره چې انسان خپل وطن پریږدي نو دغه هجرت معتبر دی. او په دې خپل وطن کې تا ته کلمه ویلو او دارنګې د دین اسلام په احکاماتو باندې چلیدل تا ته ګراني، د کافرانو غلبه تا ته موقع نه درکړي، پریږدي دې نه چې ته کلمه وایې خپل عبادت وکړې. نو په دغه ځای کې تا ته وخت تېرول ګران شي، تا باندې ظلمونه او زیاتي کېږي، نو ته د الله دپاره د خپل وطن پریږدي او بل وطن ته لاړ شي، ته هجرت وایي. او دا هجرتو د دې ډېر لوی ثواب دی.
یو دا چې انسان د تجارت لپاره یا د مزدورۍ لپاره یا په خپل علاقه کې دشمنی ده او د هغې د وجې نه خپل علاقه پرېږدي، دا هجرت نه دی. هجرت خو دی خو شریعت کې دا هجرت نه دی، دا خو دی د خپل مزدورۍ دپاره او تجارت دپاره تللی، نو دې ته هجرت نه وي او نه په دې باندې ثواب دی. یا که یو انسان ته په کلي کې ماحول په خپله د ځان ته خراب کو او دې لاړو، دا به هم هجرت نی. هجرت به هغه چې ته صرف او صرف د الله دپاره او د الله په لاره کې لړ شي او خپل وطن پرېږدې. حالات کافرانو تا ته ګران کړو او تا ته هلته اوسېدل ګران دي، نو دغه هجرت او هجرت دی او دغه معتبر دی. ان الذین بشکا کسان توفاهم الملائکتو چې وفات کوي هغې لره فرشتې. دغه د بدر میدان ته چې راغلي وو، روح المانی دای نومونه هم لیکلي دي. اکرمه رحمه الله وی آیت نازل شوی د قیس بن فاکهه او حارث ابن زمعه او قیس ابن الولید او ابو العاص ابن منبه او علی ابن امیہ دی اسلام راوړی وو، مکه مکرمه کې اوسېدلو او دی خو خپل صحتمندو، سروکاوټ وتم نو د هجرت نه، معذورم نو، ماشومانم نو، بیمارانم نو او نور څه مسلې وتم نه وي، صرف خپل وطن سره مینه و مکې مکرمې سره او کافرانو سره تعلقاتو، د تعلقاتو د دوستو او د وطن د مینې د وجې نه او د خپلو کاروبارونو د هغې د وجې نه دی مدینې منورې ته هجرت ونه کو او کافرانو سره یو ځای اوسېدلو. چې کله د بدر میدان ته کافران راتلو، نو دی ورسره هم رالو کافرانو سره یو ځای، او دی د بدر په میدان کې قتل شو د مسلمانانو د لاسه. چې کله یو دی قتل کېدو، نو فرشتي ته روح اغستو، نو دغه روح اغستو دوران کې فرشتو دی سره مکالمه وکړه، خبرې ورسره وکړې. نا خبرې څه وې هغه قرآن کریم په دې آیت کې بیانې. فرشتو دې دی ملامته کړو چې یو غلطي هم دا وکړه چې تاسو کافرانو سره یو ځای ولې رالی، ستاسو په راتلو باندې د کافرانو مدد شو، دای لښکر غټ شو، بل دا چې تاسو هجرت ولې ونه کو، نه به راتلی مکه مکرمه کې پاتې شوي، جنګ له ولې رالی تاسو مسلمانانو خلافو. نو قرآن کریم په دې آیت کې بیان کړي چې توفاهم الملائکتو چې وفات کوي دی لره فرشتې، او ملائکه جمع ده، دا د مرګ فرشته چې دا ملک الموت دی چې موږ ته اسرائیل علیه السلام دا یو دی، او د ملګری مشته. روح المانی لیکلی دی چې شپږ فرشتې دا روح قبض کوي، 3 فرشتې د مسلمانانو نه او 3 فرشتې د کافرانو نه. د کافرانو فرشتې ځان لدي او د مؤمنانو فرشتې ځان لدي. د دې مشره نگران فرشته دا ملک الموت دی. قرآن کریم 3 خبرې ذکر کړي دي په مختلفو آیاتونو کې. یو ځای کې وی چې الله تعالی روح قبض کی د خلقونه، الله یتوفى الانفس، الله روحونه اخلي. یو ځای کې راځي چې ملک الموت چې دغه ستاسو نه روحونه اخلي، لکه وایي چې یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم، ملک الموت اسرائیل علیه السلام ستاسو نه روحونه اخلي. او بل ځای کې چې توفته رسولنا، زمونږ فرشتې د دین روحونه اخلي. نو 3 خبرې جدا شوي، آیا الله تعالی روح اخلي که ملک الموت اخلي او که نور فرشتې اخلي؟ جواب داري چې دا 3 وړه خبرې صحیح دي. الله تعالی حکم وکړي ملک الموت ته چې لړ شه او د پلانکي نه روح قبض کا، چې الله تعالی حکم وکړو نو الله تعالی گویا کہ دا روح داغه نه واغستو، ملک الموت راشات نه روح اخلی او دا نور فرشتي و سر مدد کی د رکټ کولو او دا روح چیرې نغه د زړه روح باسلو، نو فرشتي و سر مدد کی اخلی ملک الموت او حکم د الله تعالی وی. نو په 3 وړو ځینو کې ځان له نسبت شوی دی، حقیقت کې الله تعالی حکم وی د ملک الموت اغستل وی او فرشتي و سره مدد کی، نو ځکه 3 وړه جدا جدا شو، یو ځای شو. توفاهم الملائکتو، وفات کوي دی لره فرشتي،
نو دا فرشتي ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي وي دغه خلکو په خپلو ځانونو باندې. ظلم سو چې دی هجرت نه کړی او دی کافرانو سره ملګرتیا کړې ده. قالو وای دی دا فرشتي ورته وایي تنبیه ورته ورکي ملامتیا ورته ورکي فیم کنتم په څه حال کې وی تاسو څه حال کې وی تاسو یعنې تاسو دلته کې څه کوئ تاسو ځان ته مسلمانان وایي نو د مؤمنانو خلاف څنګه جنګېږئ یا مطلب دا دی فیم کنتم تاسو مؤمنانو سره که کافرانو سره نو که ځان ته مؤمنان وایي نو بیا د نبی علیہ السلام خلاف ولې جنګېږئ فیم کنتم په څه حال کې تاسو یعنې تاسو چا سره مؤمنانو سره او که کافرانو سره. نو فرشتو ته خو پته چې دا څوک دي او دا دې ته زوره نه ورکي. قالو وای دي کنا مستضعفین مونږه کمزورې کړی شوي فی الارض په ځمکه کې مونږه په ځمکه کې کمزوري وو. د کمزوري نه مراد دا زمونږ وس او طاقت نه د هجرت کولو او مونږه د مجبورۍ نه راغلي یو کافرانو سره یو ځای ان دا مونږه په خپل اختیار باندې نه. نو فرشتي ورته قالو وای فرشتي الم تکن اینوا ارض الله ځمکه د الله تعالی واسعه فراخه. فرشتو دغه خلکو دا عذر قبول نکو چې دا تاسو کم عذر او وجه بیانوي نه دا کمزوري ده چې تاسو مدینی منورې ته نشوي راتلی نو بل خوا به تللی وئ حبشې ته به تللی بل علاقې ته به تللی وئ. آیا ځمکه د الله تعالی فراخه نه ده ولې څو چې بل خوا تللی وئ. حبشې ته مسلمانانو 2 پیرې هجرت کړی دی. د مدینی منورې نه مخکې په دغه 13 سال کې 2 پیرې صحابو هجرت مدینی حبشې ته کړی دی. نو تاسو به هم کړی وو. تاسو ولې مکه مکرمه کې پاتې شوي یئ. قرآن کریم بل ځای کې وی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون. ما ځمکه ډېره فراخه پیدا کړې ده زما بندگی به کوئ د ماحول او د خلکو بندگی به نه کوئ. دا نه چې ته یو ځای کې او هلته کې ته اوسېږې او دغه دی غلام شي د ماحول غلام بنې د خلکو غلام بنې د الله غلام به ګرځې. که هغه ځای کې تا ته د الله بندگی کول ګراني هغه ځای پرېږده بل ځای ته لاړ شه هلته د الله بندګي کوه. خو دغه ځای کې پاتې کېدل دا څه عذر نه دی. ها که مجبوري شي نو ځان له هوایي ګرفتار کړې لکه فرض کا پریزي دی نه بیا مجبوري شوه. فتهاجروا فیها پس تاسو به هجرت کړو پای کې هغه ځمکې ته به تللي وئ هلته به هم هجرت کړو. الله به هم یادو. مکه مکرمه کې بخاري کې روایت دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه څونه لوی سړی دی څونه استقامت والا حوصلې والا سړی دی لیکن هغه هم تنګ شو د مکې مکرمې د حالاتو د وجې نه. نو روان شو چې بس هجرت کومه چې کله برکل غیمات ته ورسېدو نو هلته د علاقې سردارو هغه ته ابوبکر کم خوا ځې یره خلک مې نه پرېږدي د الله عبادت ته نو زما د الله بندګي به کوم چې ته ځان یو ځای ګورم. نا کافر ورته وایي سردارو چې مثلک لا یخرج ولا یخرج ستا په شان انسان خو نه په خپله ځي د یو ځای نه او نه یې خلک وباسي د خپل ځای نه. لکه تعالی خو الله تعالی ناشنا صفات درکړي دي. تو خلکو سره صله رحمي کې همدردي کې د خلکو مدد کې خلکو سره تعاون کې خلکو له روزګار ګوري او ملمستیا کې د خلکو. نو ستا غوندې انسان خو خلک کور کې او خلک راغونډي ځان ته داسې فایدې والا خلک او هغه د خپلې کلي نه ځي نو هغه ته چې ستا حفاظت ذمه داري زه اخلمه ته زه خپل علاقې ته خپل کور ته لړ شه او د الله بندګي کوه او تا ته به څوک هم څه نه وایي. هغه بیا راغی او مکه مکرمه کې اعلان وکړو چې تاسو ما پیژنئ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما په نگرانی کو زما په حفاظت کې دی او دته به څوک هم څه نه وایي. کافرانو ورته ووایي چې ټیک ته مونږ ته څه نه وایو لیکن دته ته وایي چې ته به په خپل کور کې دننه د الله عبادت پکې بار به نه روزئ او په تیز اواز سره به قرآن نه وایست د په قرآن زمونږ زنانه او ماشومان ګمراه کېږي. یو سوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دننه تلاوت کو. یو ورځ ځان له د کور مخې ته صحن و
پاسهن کې دل ډپه جوړ کړي پاسه کې ناستو او تلاوت به کوله تهجد په ټیم کې او د شپې ورځې دون ناشنا आवाज د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره کې اثر وو چې د تلاوت شروع کو جړل به د کافرانو زنانه براله او په لار کې به ولاړې وي او ماشومان به ولاړو کافرانو سره غم شو چې زنانه متاثر نشي ناغي لاړو کافر پس چراشه ابوبکر صدیق سے لمونږه امن ورکړو خو ستا په وجه باندې هغه د حد تجاوز شروع کړی دی هغه راغی ابوبکر صدیق صاحب ته وایي چې لکه ته زما بې عزتي ولې کوې چې تا ته څوک څه وایي دا خو زما بې عزتي به وي یا خو دا چې ما ته خپله ذمهداري واپس کا او یا دا چې په حدودو کې دننه اوسېږه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي زه د الله تعالی په حفاظت او ذمهدارۍ کې راځم ته خپله ذمهداري واپس واله بس هغه راغی اعلان وکړو چې د نن نه د ابوبکر صدیق سے زما په نگرانی او ذمہداري کې نه دی لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کې شخصیت تنگ شوی په مکه مکرمه کې او د هجرت اراده کړی دا تاسو له هجرت نکو فرشتي وتوای الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اولئک مأواهم جهنم پس دا کسان چې دي مأواهم جهنم ټکانه ردی جهنم دی چونکه ردی دا ایمان قبول نشو او ردی دا عذرم قبول نشو ځکه چې دی هجرت نه کړي او سو عذرم نو فاولئک مأواهم جهنم پس دا کسان چې دی ټکانه ردی جهنم دی وساعت مصیرا او بد دا جهنم زید واپس کېدو جهنم سخپل زینره چلته دی لاړو لګنی کامیاب بشي ډیر ناکاره زی ته لاړو الا المستضعفين قران کریم استثناء وکړه بعد خلق د مجبورې نه چری مکه مکرمه کې اوسېږي او هغه هجرت نه کړي لکه ماشومان دي زنانه دي او معذور خلق دي نه هغه کچر هجرت نه کې نو خیر دی دا ایمان او اسلام معتبر دی او قبول دی الا المستضعفين دا الا په معنا د لکن سره ده لیکن ها کسان چې کمزوري کړي شوی دي من الرجال د زنانو نارینونا لکی عیاش بن ابی ربیعہ او سلمہ ابن حشام او ولید ابن الولید دا درې نوجوانانو طاقتورو مو خو کافرانو دی گرفتار کړو تړلیو په پړو باندې او دی له سزاګان ورکول دی پر خودل نه هجرت تا دارنګ ابو بصیر او ابو جندلو دام خپل نوجوانانو خو دی گرفتار کړو تړلیو نو دی مکه مکرمه کې ور پر خودل نه دی کې سخلکو د فتح مکه نه مخکې را خلاص شو او سب فتح مکه سره بیا خلاص شو او دا خلک مکه مکرمه کې وو لیکن دا مظلوم نو دا غي دا نه راتل دا قبول دی دا هجرت کدی نه کینو قبول دی ځکه چې دی مجبوری ده ای خو راضی هو کافرای نه پریزي والنساء او د زنانو نه دا د عباس رضی الله عنه بیبي وا لبابا بنت الحارث او ام الفضل کنیت ته نا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مور وا دیم ایمان نوړ او کلک مؤمن وا پر دې مجبوری دا چې خاوند ایمان نور راوړي عباس رضی الله تعالی عنہ او ابن عباس ابن معشوم نو دې هجرت نشو کولای مدینه منوره ته نو دام خیر دی ولولدان او معشومانو لکه ابن عباس رضی الله عنه په خپل معشوم نبی علیہ السلام چې وفات کېدو د عمر 13 سالو نو گویا کې د هجرت نه مخکې دی 3 کالو نو د 2 کالو د 3 کالو معشوم بسنګ هجرت کی نو ولولدان او معشومانو که معشومانو هجرت نه کی نو خیر دی لا استطيعون دی طاقت نه لري حیلت دی او تدبیر دی سهیلا او تدبیر او سبانه نشي لټول چې راشي نه ولا چل ورزي نو تلار معلومه ده نه همت او طاقت شته او نه یوای سفر کولی شي د مجبورې دی ولا يهتدون سبیلا او دی نمومی سلارا وتم نه معلومیږي چې کم خالد شو اخرو مجبوری ده ندی وجنال تک مکه مکرمه کې پاتې شوی دی ندی دا نرات الخير دی قابل قبول دی او کدی ناراضی نو دانه چې ندی هجرت نه کړي فولائک صلی پدا کسان چې دی عسى الله امید دی چې الله تعالی ان يعفو عنهم دا چې معافي وو کې دیتا
کدیرا نلو نو خیر د الله بو ته معافی کی درگذر بو تکیبا اگر چې دین مرګ مراشیلتا وکان الله عفوا غفورا او دی الله تعالی ډیر درگذر کونکي عفو من ډیر معافی او درگذر کونکي غفورن ډیر بهونکي بشکه ها کسان چې وفات کوي دین فرشته په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په ځانونو خپل باندې وای فرشتي په سحر کې تاسو وای دی ومغه کمزوري کړی شي پزماګه کې وای فرشتي آیا نو ازمکه د الله تعالی فراغه پس تاسو به هجرت کړو پدې کې پس دا کسان چې ټکانه دي جهنم دی او بد دا جهنم زه د ورتلو یا زه د واپسې مگر ها کسان چې کمزوري کړی شي د نارینو نه او د زنانو نه او د ماشومانو نه دی طاقت نه لري د یو حیله یا تدبیر او دی نه مومي سلاره پس دا کسان چې دی امید دی چې الله تعالی معافي وکړي دیتا او دی الله تعالی ډیر درگذر کوونکی او معافي کوونکی